अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन टॉपिक थे अरिस्टोटल्स व्यूज ऑन प्रॉपर्टी چې ارسطوټل د پراپرټي په اړه کې سوي نو د لیکچر نمخ کې اولنې خبره ده چې خبري و یادې ساتي ځکه چې دا ټول خبرې د یو بل سره لینک دي ټیک شو نو که تاسو چېرته منټلی ابسنټ شو په یو ځای کې نو بیا به مخکې چې کوم دی نو خبره باندې نه پوهیږئ نو د دې لپاره ضروري دا خبره ده چې تاسو چې کوم دی منټلی پریزنټ یې او ټولې خبرې تاسو ته یادي نو چې مخکې چې کوم دی دا خبرې د یو بل سره لینک کوي نو چې تاسو پوهیږئ بیا په دې باندې ټیک شو ښه نو ارسطوټل چې کوم دی د اگینسټ دی د کمیونزم اف پراپرټي یا کامن اونرشپ اف پراپرټي دواړه یو شی دی ټیک شو کامن اونرشپ اف پراپرټي چې کوم دی د دې خلاف دی This so it is about कि वही when everyone owns everything वही कचरते दा हर चा सरा हर सशी no nobody will take care of anything no सो को बेर से ख्याल न साथी ठीक शो नो दे मतलब दादे कि यो दा यो चीज दे ठीक शो का ना दा यो कस्ते दा बल्ले दा दे टूल जो कम दे पजम माने दा यो चीज نو دیو بیا سوی دیو یې مړه پرېږده دیو به یې خیال وساتي دیو به یې مړه دیو به یې که نه نو بیا به چې کوم دی څوک د هغه څیز خیال نه ساتي نو دغه خبره دی بیا کوي دا خبره ایکسپلین کوي دلته کې چې تھنګ یو څیز چې کوم دی هغه کامن دی په ګریټسټ نمبر کې نو وایي لیسټ اټینشن بیسټورډ اپان اټ نو وایي هغه څیز له بیا اټینشن چې کوم دی هغه څیز ته بیا ډېر لږ اټینشن میلاویږي لکه څنګه چې ما دا خبره وکړه ټیک شو نو وایي کامن پراپرټي چې کومه ده دا په سوسایټي کې ډایسنشن پیدا کوي ټیک شو اختلافات پیدا کوي ټیک شو اختلافات پیدا کوي هاوزو مخکې نو په دې ګراوند باندې on this ground Aristotle وایي چې every individual allowed certain possession liberty of action express individuality in the service of society نو په دې ګراوند باندې ارسطوټل وایي هر یو انډیویجوال ته الاؤډ کول پکار دي سرټین پوزیشن چې دا غ سره په لاس کې سنسه یي دا خپل ټیک شو او لیبرټي اف ایکشن لیبرټي اف ایکشن مطلب دا دی چې هغه ته دغه سیس سره چې څه غواړي هغه مطلب دا چې څه مرزي هغه کولی شي ټیک شو نو دی به وایي څه چل کوي په لیبرټي اف ایکشن باندې دی به ایکسپریس کوي خپل انډیویجوالټي ان د سروس اف سوسایټي ټیک شو مطلب لکه دا یو چیز دی ټیک شو یا یو کاروبار دی دا د یو کس دی ټیک شو که نه نو دی په دلته کې چې دا د خپل نو دی به د دې پوره خیال ساتي پوره خیال به ساتي نو کله چې دی خیال ساتي ټیک شو نو دی به پروګرس کوي نو چې دی کله پروګرس کوي نو سوسایټي چې کوم دی نو هغه به څه کوي پروګرس کوي ټیک شو کله چې انډیویجوال پروګرس کوي نو د اګریګیشن اف انډیویجوال پروګرس مطلب سوسایټي پروګرس کوي که نه په جمع نو دا خبره شو بل چې کوم دی دی بیا وایي چې پرایویټ پراپرټي چې کوم ده دغه شان دی پرایویټ پراپرټي دا یو نیچرل نارمل نیسیسري مین دی د څه لپاره د ډیولپمنټ اف انډیویجوال لپاره او ایکسپریشن اف انډیویجوالټي لپاره ډیولپمنټ اف انډیویجوال لپاره څنګه چې یو کس دی مطلب دا اگزامپل دا د یو څیز دی ټیک شو نو دی به د پوره خیال ساتي او د دې د ډیولپمنټ لپاره به کوشش کوي ایفرټس به کوي ټراینې به کوي کوشش به کوي ټیک شو دی به ځان مخکې وباسي ٹھیک ده نو دې ته وایي انډیویجوال اف ډیولپمنټ اف انډیویجوال او ایکسپریشن اف انډیویجوالټي څه مطلب دی ایکسپریشن اف انډیویجوالټي دا مطلب دی چې دی به خپل انډیویجوالټي چې کوم ده هغه ایکسپریس کوي مطلب دته په د بل چا ضرورت نه ټیک شو خو دی په سیلف ایکسپریشن باندې یا په ډیسیژن باندې به دی ځان څه کوي مخکې بوځي خو کاشن دی څه ورکوي ارسطاټل وایي پرایویټ پراپرټي چې کوم دی دا مین دی ٹھیک شو دا not an end in itself دا مطلب مقصد نه دی چې یاره
پرایویټ پراپرټي یو کس ته میلاو شي هغه صرف دې ته چې کوم دی خپل هر څه وقف کړي او صرف د دغې دپاره لګیایي او دا په ذریعه د ژوند مقصد شي داسې نه ده وایي پرایویټ پراپرټي چې کوم دی دا یو مین دی د څه دپاره د ډیولپمنټ اف انډیویجول د خپل ځان ډیولپ کولو لپاره ایکسپریشن اف انډیویجوالټي لپاره بل د سوسایټي د ډیولپمنټ لپاره ټیک شو نو دا کاشن چې کوم دی دا اریسټاټل ورکوي چې یاره د پرایویټ پراپرټي په بابت کې خلک چې کوم دی هغه ایکسپلایټیشن شروع نه کړي ټیک شو اوس راځو اریسټاټل آرګومنټس ان ډیفense of his contention of private property ټیک شو د پرایویټ پراپرټي ډیفنس چې کوم دی هغه اریسټاټل په کوم آرګومنټس باندې کړی دی نو اولنی نمبر آرګومنټ له راځو اریسټاټل وایي چې د یو کس سره سمثینګ هیز آن چې د هغه خپل څه مطلب د یو کس سره خپل څه یي نو هغه به څه چل کوي ډیووټ هیمسیلف ټو اټ هغه به ځان بیا ډیووټ کوي هغه څیز ته ټیک شو ځان به وزګاري ځان به بالکل هغې ته فارغ کوي ټیک شو په هغې کې به لګیایي د هغې مطلب د ډیولپمنټ کوشش به کوي نو کمپلینټس اگینسټ ادر ان کامن انرشپ ټیک شو دی به چې کوم دی کمپلینټس نه کوي ټیک شو د نورو نه چې یاره دی خو کار ونه کړو ځکه دا څیز خو به د خپل یوازې ګڼي نو دی به کمپلینټ د چا نه کوي دی به په خپله بیا مجبورا لګیایي نو وایي څنګه چې کمپلینټس کېږي په کامن انرشپ کې نو هغه کمپلینټ چې کوم دی د هغې نه به دی فارغ وي هر یو کس چې کوم دی ایوری ون اټینډ هیز آن بزنس هر یو کس چې دی هغه به اټینډ کوي خپل بزنس نو وایي دی ول میک پروګرس نو بیا به څه چل کېږي پروګرس په راځي چې هر یو کس چې کوم دی هغه خپل په بزنس کې ایفرټس کوي کوشش کوي ټیک شو هغه بیا مطلب ډیولپمنټ به پکې راځي پروګرس به پکې راځي ټیک شو نو د دې د وجې نه اریسټاټل وایي اریسټاټل چې کوم دی هغه لینک کړې ده د دې د وجې نه اریسټاټل لینک کړې ده آیډیا آف سیلف انټرسټ link with social progress چیرې سیلف انټرسټ د آیډیا چې کوم دا په ریزلټ کې موږ سره کوي سوشل پروګرس راکوي د سوسایټي ډیولپمنٹ موږ راکوي نو وی پرایویټ پراپرټي ځکه چې کوم دی هغه ضروری ده نو اریسټاټل وی سچ پروګرس او یونټي چې کوم دا په کمیونیسټک سیستم کې نشته ځکه چې هلته کې کامن انرشپ ته څوک کوشش نه کوي ټیک شو څه چې کوم دی لیزي خلک دی او یو څو چې کوم دی هغه مطلب ایفرټس کوي او نور چې کوم دی هسې نه ځي نو دغه سیستم دغه پروګرس او دغه یونټي چې کوم ده د په کمیونیسټک سیستم کې نشته ځکه چې هلته کې یو کس چې کوم دی هغه به مور ایفرټس کوي ټیک شو که نه او دغه شانتي هلته کې به بل کسي چې هغه به لیس ایفرټس کوي ټیک شو خو دې دواړو ته به میلاویږي ایکول هر څه ټیک شو نو د دې د وجې نه به د دې دواړو په منځ کې څه پیدا کېږي ډایسنشن به پیدا کېږي ډس یونټي به پیدا کېږي ټیک شو ډي پروګرس به پیدا کېږي نو وایي دغه سیس چې کوم دی دا په کمیونیسټک سیسټم کې نشته ها دویم نمبر آرګومنټ ته راځو پرایویټ پراپرټي چې کومه ده دا وایي پلیژر دی اریسټاټل وایي پرایویټ پراپرټي از د پلیژر وایي دا یو خوشحالي ده ټیک شو خوشحالي سره I have something which is my own ټیک شو وایي زما سره څه شته چې هغه زما صرف خپل دي ټیک شو نو دغه پلیژر چې کوم دی دا په هیومنز کې سیلف کانفیډنٹ پیدا کوي او سیلف ریلاینس پیدا کوي خود اعتمادي پیدا کوي او خود انحصاري پیدا کوي چې یار ماته د بل چا ضرورت نشته ټیک شو دی کانفیډنٹ دی یار زما سره څه شته زه خپل ډیفنس هر څه مطلب کولی شم ځان ساتلی شم ټیک شو نو دا دوه څیزونه چې کوم دی دا په هیومنز کې پیدا کېږي د څه د وجې نه د دغې پلیژر د وجې نه هغه پلیژر د څه د وجې نه دی هغه د پرایویټ پراپرټي د وجې نه دی ټیک شو نو وایي دا دوه څیزونه چې کوم دي سیلف کانفیډنس او سیلف ریلاینس وایي دا مسټ دي د څه لپاره د پرسنالټي ډیولپمنټ لپاره نو وایي که موږ پرسنالټي ډیولپمنټ غواړو نو موږ له پکار دی چې موږ څه چل وکړو پرایویټ پراپرټي ورکړو بس بیا په لاره کېږو ها थर्ड नंबर आर्गुमेंट ले राजू अरिस्टोटल वही प्राइवेट प्रॉपर्टी چې کله ایگزیسٹ کوي نو په سوسایټي کې به ان ایکویلیټي راځي چې کله ان ایکویلیټي راځي نو ریچ به لګي هیلپ پکې د پور ټیک شو نو په دې کې څه راغی دی چې دا هیلپ کوي د دې پور نو په دې کې یو لیبرلیټي رااله ټیک شو لیبرلیټي مطلب څه چې مطلب د چې کوم دی د لیبرل ایکشن
هغه د سره دغه پاور شته چې یاره د ځانه د چا مدد وکړي. اوس که موږ ایز کمپیر ټو کمیونیزم والو نو په هغې کې خو ټول ایکولي، نو په هغې کې چې کوم دی د لیبرلیټي د ایکشن د سره وړو تصور نه پیدا کېږي. خلک وایي پرېږده مړه ما ته هم صحیح میلاوي ده ته میلاویږي زه څه کوم چې د مدد کوم راکوه. ټیک شو. نو دا قضیې په هغې کې خو وایي پرایویټ پراپرټي چې کله ایگزسټ کوي نو انیکولیټي ریچ چې کوم دی هغه بیا د پور څه کوي مدد کوي. نو دی په خپل ایکشنز کې څه دی لیبرل دی فری دی. ټیک شو. نو لیبرلیټي چې کوم دی نو هغه ایگزسټ کوي. اوس دویم نمبر دا ریچ چې د دې پور هیلپ کوي. ټیک شو که نه. نو په دې ریچ کې جنراسټي فراخدلي ټیک شو صحیح پکې فراخدلي پکې نو د دې د وجې نه چې کوم دی د هیلپ کولی شي. نو دی وایي ارسټاټل چې دا لیبرلیټي او جنراسټي دا چې کوم دی دا یو دوه مطلب ډېر زبردست خصوصیت دی او دا د څه د وجې پیدا کېږي د پرایویټ پراپرټي د وجې په خلکو کې پیدا کېږي. نو وایي پرایویټ پراپرټي چې کوم ده دا ضروري ده. او که موږ کمیونیزم ته وګورو نو هلته کې ایکسسیو ایکولایزیشن یې د ټولو ټیک شو. دا مطلب دا یو کس دی ټیک ده او دا زموږ سره بل کس دی ټیک شو. نو دا دواړه به صحیح زموږ سره ایکولي ټیک شو. نو دی بیا څه کوي په ده باندې ټیک شو. مطلب خلک وایي یاره موږ ایکولي پرېږدوه. نو بیا دغه لیبرلیټي او دغه جنراسټي چې کومه ده دا بیا ایگزسټ نه کوي وایي په کمیونیزم کې ټیک شو. اوس 4 نمبر آرګومنټ له راځو. ارسټاټل وایي د ارسټاټل دا 4 نمبر آرګومنټ دا بیسډ دی په هیسټري باندې ټیک شو. اوس په هیسټري باندې څنګه بیس دی ارسټاټل وایي هیسټري سپورټ کوي پرایویټ پراپرټي then why should we repudiate it. نو بیا مونږه ولې دا منسوخ کو چې مطلب دا پرایویټ پراپرټي دا کانسپټ چې کوم دی دا مطلب لانګ ټایم نه را روان دی په هیسټري کې ټیک شو. او دا هیسټري سپورټ کړی دی او موږ له چې کوم دی د هیسټري د ایجز ایکسپیرینس چې کوم دی ایکسپیرینسز هغه ریپیوډیټ کول نه دي پکار وایي دا موږ له ریپیوډیټ کول نه دي پکار. نو وایي چې هیسټري پرایویټ پراپرټي سپورټ کوي نو وایي موږ څوک یو چې دا ریپیوډیټ کوو ټیک شو. نو وایي که موږ او وایي اوس که موږ کمیونیزم ته وګورو ټیک شو. نو ارسټاټل وایي دا کمیونسټک ډاکټراین چې کوم دی که دا موږ په هیسټري کې وګورو نو دا جنرالي نه ایکسپټډ وو ټیک شو او نه جنرالي چا فالو کړی دی ټیک شو. نو دغه شانتې ارسټاټل وایي موږ دا څه کوو موږ دا ریپیوډیټ کوو دا موږ منسوخ کوو ځکه چې دا انوویشن دی د فیو پرسنز انوویشن دی. نو د دې د وجې نه چې کوم دی دا موږ ریپیوډیټ کوو. نو دا و زموږ سره چې ارسټاټل ویوز آن پرایویټ پراپرټي. بیا هم د چا څه کوېسچن وي ټیک شو نو هغه په کمنټ کې کولی شي ټیک شو.